الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون صدقت يا رب العالمين. دیزینا الله رب العزت یو لس صفات زمیمه خراب صفتونه یادی وی دا چې کوم کس ته قرآن نه انکار کوي یا د پیغمبر نه مخ اړوي نو دا لس صفات پکې موجود وي دینه پکې یو وي او دا صفات چې په چا کې وي د خرابو صفتونه نو هغه کس سره نزدېکت مه کوئ د هغه نه ځان لرې ساتئ. یو دا د فلا تطع المکذبین بس ته تابعداري مه کوه د هغه کسانو چې حق لری دروغجن ګڼلی دی، یعنی حق جټلاوهي حق لره دروغ ګڼي د هغې تابعداري مه کوه. اوس خبره داسې ده چې اهل باطل چې کوم دي غلط خلک چې کوم دي که ته د هغې غلطه لار راټینګه کړي یا هغه سره لږه نرمي وکړي چې زه بس زه خیر دی زمونږ دا هم کوه استاده نو هغه کې دا کاري چې هغه غواړي دا چې دې ما سره لږه معمولي نرمي وکړي نو بیا هغه هم نرمي شروع کوي. د دې وجې دا خلک به دا ته وایي مړ یو خو تاسو دا مسلې دونه سختي کړي دي او دا یوازې موږ ته نه وایي، استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ضروري خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه الله دې قبر د انواراتو نه ډک کړي، هغه پسې هم چا خط را لېږلي وي صیب وایي ستاسو زه لکه د څو کالو لس کاله غالبا یاد بېګوسونه مسلسل صرف ستاسو جمعې له کراچۍ ته راځم ستاسو اورېدو له او دا به د پېښور کې مې یو عالم دی جمالي صیب هغه لا د کراچۍ نه هره جمعه چې دی یو عام کس دی هغه ولا صرف د هغه تقریر له جمعې له چې دی د کراچۍ نه روزانه پېښور ته راځي د جمعې په ورځ باندې. نو الله رب العزت چې چاله وسعت ورکړو بیا یو مینه وي د علماو سره ای ته دې څیزونو پته لګي قدر زر زرگر شناست قدر جوهر جوهري. نو خبره داسې ده چې خیر نو هغه ولوي چې صرف ستا تقریر له راځم او ستا تقریر زما ډېر خوښ دی او زه مطلب ځان سره بیا کیسټ یې موړم د کیسټو د هغه ټیم خبره ده د سوالاتو جواباتو کې شته نو بیا زه چې دا اورم خو ما ته خلک وایي چې دا خو ډېر پوه عالم دی او ډېرې حوالې ورکوي دا خو لږ سخت دی چې نرم شي نو ښه وایي ما ورته وایي چې نو هغه الفاظ داسې دي کیا ہو جائے گا اگر ایک جمعہ میں نرم ہو جاؤ ورته که یو جمعه زه نرم شم نو را روانه جمعه به بیا سخت شم ځکه چې هغه مسائل تاسو خو دې ته سخت وایي چې مسائل درته بیان کم نیغ په نیغه او چې نیغ په نیغه تاسو مسله وایي تاسو دې ته سخت وایي نو څه به وشي که زه درته دا جمعه لږ نرم شم نو بله جمعه بیا تاسو وایي چې دا خو سخت دی بیا یې هغه مسلې بیان کړئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وی ودو غواړي دي لو تدهنو اصل کې وی تیل لګولو ته مالش خلک یې لګا تیل ولو لګاو نو الله رب العزت فرمایي دغه لغوي معنی ده دلته چې کومه معنی ده ودو غواړي دي لو تدهنو که چرته ته نرمیو کې د دې سره فیدهنون نو دی هم تاسو سره نرمیو کې بیا به دې مو چې بس خیر دی بس الله وی ولا تطع خود تابعداري ګوري مکوا کل خلاف د هر قسم خورون کی مهین د سشي د حقیر الرای چې رای حقیر هلک ګڼي هغې له اهمیت نه ورکړي د هغه تابعداري مکوا نو ودو غواړي دي لو تدهنو که ته نرمیو کې د دیو سره فیدهنون نو دا د ظالم زامن به هم نرمیو کې ولا تطع ته تابعداري مه کوه کل خلافین د هر قسم خوړونکي نو ډېر قسم خوړونکي خلاف ډېر قسم خوړونکي بعضې بندۍ عادت دی په هره خبره باندې قسم دی داسې قسم دی دا چلې نو قسم خوړل داسې د بادرۍ نښه نه ده که په تاسو کې ادبار کوي بغیر د قسم هم کوي او که په تاسو کې ادبار نه کوي نو ته شل ځله ورته کیسې وکوه چې هلکه کله قرآن ویلی شي ګپ مه لګوئ خبرې مه کوئ قرآن ته غوږ ایږدئ دا کوئ قرآن ته کښېنئ کورونو کې مه کښېنئ په ډپو مه ودرېږئ غیبت د زنانو سره مه کښېنئ قرآن ته کښېنئ نو دا هغه بیا ستا پر بس چې نه کوي یا بیا نه کوي هغه ته که ته زر پیرې ووایې چې قسم په خدای والله بالله ثم تالله که قرآن ته کښېنه ناسندې کې نقصان دی هغه بس کیسه ده بس پرېږدو
هغه په قسم مسم بیا نه دی. نو د دې وجې دا څه خبره نه ده، څوک به اعتبار کوي ودې کې نه دی کوي، بس خپل کار دی. نو خلک به قسمونه خوري او بیا په ناجایز او په حرامو قسمونه خوري. نو په حرامو باندې علماو لیکلي دي او تحفه نصایح والا چې خپل بچی ته نصیحتونه کوي، د پارسي اشعار دي ټول بچی ته نصیحتونه کړي دي. نو هغې کې ورته یو دا نصیحت کوي چې بچی وایي په حرامو باندې جزاک الله چاته مو چا د الله حرام درکو تا ته چورلټ پته ده چې دا حرام دي، نو جزاک الله مه وایه. دا بچی ته نصیحت کوي ځکه چې فقهاو لیکلي دي چې په حرامو دي جزاک الله وي نو چورلټه باندې کافر شو. نو بچی ته نصیحت کوي. موږ په ناجایزه باندې قسمونه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د جایز څیزونو دپاره قسم خوړلی دی، خو چې کله ورته د هغې نه غوره څیز په خپله وایي ما ته وښکاري چې دا د هغې نه غوره دی، نو د قسم کفاره ورکړم او هغه غوره کار وکړم. څوک فرمایي زمونږ استاسو ښکلی محبوب رهنما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو قسمونه مه خورئ هسې دا خاص سپک عادت دی. بیا څه وایي او اوس دا ووایه ته وایه چې قسمونو کې ما ته نقصان شته که نشته. نو لیکلي دي علماو چې څوک په جایزه قسمونه خوري ځان له عادت ګرځولی نو ضیق الرزق د ده رزق به تنګېږي، رزق به تنګ چې څوک په جایزه قسمونه هسې به خوري. او چې څوک په ناجایزه قسمونه خوري نو ضیق القبر، قبر به تنګېږي. الله هم دې بچ کړي. نو دې نه ځان ساتل پکار. نو د ده یو صفت دا دی الله وایي دا اصل کې یو کسو د ده مغیره نوم سینوم مغیره. دا مغیره چې دی د باره کې دوه درې خبرې دي. څوک وایي چې په دې څیزونو نه مراد مغیره هم دی او عامه خبره د ټولو دم شامل، او څوک وایي چې بس عامه خبره د هغه هم پکې راغی او نور هم پکې راغی. دا دوه کسانو عتبه و او د دې عتبه لوریانې ډېرې زیاتې ښکلې وي او دی خپله ډېر زیات مالدارو د مکې معظمې په هره لاره د ده دوکانو او په هغې کې هره سودا میلاوېده. دا د هغه ټیم بس لوی کاروبار و لوی دغه و ځکه مکه معظمه بین الاقوامي حیثیت لر. بیا او د ده بچیو هغه نوجوانان په یو قول سره 14 بچي و. څومره؟ 14 خو مضبوطې ځوانۍ وي لکه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د ده زوی حساب لګوه. ولید بن ولید دا د ده زوی دا ولید د ده دا زوی حساب لګوه. دا د ده نوم ولید بن مغیره، خپل نوم یې ولید و د مغیره زوی. نو ولید د ده یو بل زوی ولید هغه هم د زمانې د هغه وخت ټیټ مضبوط پهلوان تیر شوی دی او یو بل صحابي. نو دا درې چې دي نو دا زامن مسلمانان شوي و، 10 زامن چې دي په دغه قول سره د دنیا نه کافران تللي. الله هم دې بچ کړي. خو لیکن مضبوطه نوجوانی و مضبوطه، بلکې تاسو د هغې بس تذکرې د خالد بن ولید سیف من سیوف الله رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي توره د الله د تورونه مضبوط. نو دي دواړه را یو دام راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې سیف دی یو ورته وي که چېرته مالداري غواړي چې څونه مال دولت ته غواړي زه درله درکوم، خو کور په کور اختلافات دي، یو څه وایي بل څه وایي، پلار یو مذهب سره دی زوی بل سره دی. بس داسې وکړه چې ته که چېرته سرداري غواړي مال غواړي هر څه درله زه درکوم. صحیح شوه. د دویم ورته ووایي چې سیف زما لوریانې دي او د ټولې مکې ته پته ده چې د هغې په شان ښایست د بل چا نشته. ته په یوې ته اشاره کوه او په کومه چې ته ګوتک دی بس هغه ستا ده، زه نه تپوس هم نه کوم که د دې دپاره لګیا. نو الله رب العزت ورته وایي فلا تطع المکذبین ودوا لو تدهنوا فیدهنون. دوی ستا له چې دی مفاد درکوي. کله ناکله یو انسان حق خبره کوي نو اول به ستا مخالفت کېږي چې کس ته پته ولګي چې لکه دی خو په خپل ځای کلک ولاړ دی لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم که خزان را باندې راشي که به هر دې سره خو څه نه کېږي نو بیا به درته مفادات پیش کوي او دا د شیطان هم طریقه ده، په مختلفو لارو به درته راځي. هیڅ به دې نه وي، خو چې د قرآن سبق شروع کړي نو کار به دې داسې پیدا شي، داسې کارونه به دې پیدا شي چې بیا به د قرآن دا سبق چې دی هغه به ستا نه قضا کېږي، نوکري به دې پیدا شي. ستا به چې دی مثال په طور کور کې بال بچ به دې څه مسله راوځي، ستا به کورونو کې مسله بس پیسپن مونځ ټیک ټاک وي او چې د مونځ ټیم شي نو تا ته به وایي څوک به درته مختلفې حربې دي د شیطان. کله په یو بس کس ته ګوري چې د ده روټۍ سره شوق دی نو بس د روټۍ انتظام به درله وکړي او که بس د هر چا خپل خپل شوق شهوت دی.
صحیح ده. نو ودو لو تدهنوا فیدهنون. اوس الله رب العزت بس استقامت په شریعت را نصیب شي. غواړي دي که چرته ته دې سره نرمي وکړي نو دغه کس چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا یو چې دی دا ولید بن مغیره دی پکې ډېر تیز ته نو څوک وایي چې دا لس صفات دي ننني سبق کې ټول دا د ده کې هم دي دا ټول او عامه خبره هم ده. څوک وایي چې بس عامه خبره د هر چا کې چې رال بس هغه پکې شامل. ده به قسمونه ډېر زیات خوړل. او بله خبره دا ده چې ده به د سپکو خلکو به ده ته سپک کته. یو رای پکې دا ده چې 18 کالو پورې د چې دی نسب معلوم نه و. 18 کاله چې کله د ده پوره شو نو د مغیره ووی چې بس د مور سره زمانه زیاتې شي او د زمانه یو خبره پکې ده. بله خبره پکې دا ده چې نه مضبوطه او دی باندې دغه زیات دی مفسرین زیات راغلي چې د دې ولید چې دی نو دې کې دا صفات هم راغلي. اوس ورته راشي الله رب العزت فرمایي چې یو دې څه شی دی یو د حق جوټلا وهي. دویم نمبرداري چې قسمونه ډېر خوري. دریم نمبر خلک د تسبق ګوري نو دغه مجهول النسب. او بل دا دی هم مازن دی چې دی ډېر زیات پیغورونه خلکو ته ورکوي. ډېر زیات پیغورونه دا خلکو ته ورکوي. او د کشان مشایم بنمیم چغلي کوي ډېره زیاته. خلک خپلو کې جنګوي لګیایي او منع للخير خیر نه خلق منع کوي. نو دا خیر نه مراد عقیده د توحید هم راځي او قران هم راځي او د دین مراد چې دی مال هم راځي. د دین خلق منع کوي. معتدین ډیر زیات ظلم کوونکي دي. ظلم کوي په ظلم کې زیاتې کوي. نو د دین شرک هم مراد دی ګناه ته مراد ده. او د کشان عام ظلم بم د ډیر زیات کو غلامان و غیره سره هغه ته مراد ده. اسیم ډیر زیات ګناهګار دي. بل الله صفات بیان کوي وعتل وې دا بدمعاش دي. او بل تعبیر امام رازی صاحب کوي چې عتل معنا ده واسع البدن غټي خېټه والا دی. دا د ظالم زوی چې موړي نوم چې د ظالم شي ورچي بیا هم خوراک کوي بس خېټه بس لګیای د خېټه بنده دی عبدالبطن دی. او بیا د کشان زنی من دلته یو ټکی راغلی دی. عام علماء تعبیر کوي په زناکار سره وی زناکار دی. خو چونکې قرآن دی او لومبني قادیانی دا اعتراض راوچت کړی دی. تاسو د وی موږ دا تاسو کتلی دی لکه ته خو چې دی دغه ټول غیر نه غیر کتلی دی هغه دا راوچت کړی. هغه ته چا وی لکه کنځلې ولیکې نو هغه د دې لاندې لیکي وی کنځلې ځکه کومه چې قرآن کنځلې کړي زنی مې استعمال کړی. نو لکه د زانون میم اصل ماده ده نه ده. اصل ماده ده زیادت اضافه. لکه په دې ګوتو کې د چا شپږمه ګوتۍ غوږ سره دلته چاته توتڼه موتړی لکه شان دی د خپو ګوتو کې وغیره پوزې سره چرته دغه وي. نو دې ته زینون میم چې راجمع کړي نو دا اصل ماده دغه ده. او بیا چې دې خوا راجمع کړي نو بیا ته معروف الشر راځي چې په شر کې هغه معروف وي ډېر مشهور وي. خو عام تعبیر په دې سره هم کېږي علما لیکي هغه تعبیر په دې سره کېږي چې دی په یعنی دا مجهول النسب نسب یې ګډوډ. اوس دا ټول صفات د چې کله دا اورېد واپس راغی دا وحي دغه شو نو د وی چې وای دا ټول سیزونه خو په ما کې موجود دي. دا ټول خبرې په ما کې موجود دي. نو مور لراغه وی صفه خبره راته کوا د محمد خدای خو دروغ نه وي. د محمد خدای دروغ نه وي. دا ټول خبره خو په ما کې موجود دي. خو د دې یوې تعلق تا سره دی. هغه ورته بچي ما درته ویلو چې محمد سره مچېړه او چې دی نو اوس به تر اخر قیامت پورې شرمېږي. ورته خبره صفا کوه. هغه ورته د پلار د مال ډیر زیات او هغه د دې قابل نه و چې زمانه بچی پیدا شي. هغه کې صلاحیت د مردانه قوت پکې نه و. چې هغه کې نه و نو زه چې دی یو غلام ته نږدې شم چې د مال ستاره تربورانو نشي او د هغه د غلام شپونکي نه بیا ته پیدا شي. نو دغه خبرم چې دا پریشا شو ان کان زمان و بنی او دا دې ځکه دا دومره تکبر کوي چې د سره مال دی او بچیان ډیر دي. نو خلک اکثر وای بچی زما زه خدا سنیم خاندان می دی او دا می دی واغه د بنده کسی پوری
الله وایي چې کله پې آیاتونه لوستي شي بیا راځي پکې نو دغه صفتونه پکې موجود دي. اوس دې کې به کم صفت چې راځي چې په کم انسان کې وي که په ما کې وي که په تا کې وي په بل کې وي نو موږ به کلکه دا اراده کوو چې دا به د ځان نه وباسو انشاءالله. الله دې راله توفیق راکړي. نو اوس ورته ګوره فلا تطع المکذبین بس تاسو ته تابعداري مه کوه د دروغجنو ودو او څه کوه غواړي دي لو تدهنو که چېرته ته نرمي وکړي د دوی سره فیدهنون نو دوی به هم نرمي وکړي له تا سره. ولا تطع ته تابعداري مه کوه کل خلافن د هر ډېر قسم خوړونکي مهینن د سپک سړي د څه شي د سپک د اسم مفعول صیغه ده نو سپک ته ویلی شي یا حقیر الرای چې رای سپکوي نو سپکه خوله چې څوک استعمالوي هغه ته همازن څه شي همازن. الله رب عزت فرمایي ډېر پیغور ورکوونکي دي مشاین او ډېر ګرځېدونکي دي بنمیمین پس سره په چغلې سره خلکو کې چغلي خورئ مناعن منع کوونکي دي للخیر خیر لره نو منع کوونکي دي خیراتونو لره مال لره مناعن منع کوونکي دي للخیر قرآن عظیم الشان لره مناعن منع کوونکي دي للخیر عقیدې د توحید لره ګډې وډې بدعات په خلکو کې لګیا دي خورئ معتدین ظلم کوونکي دي شرک کوونکي دي ګناه کوونکي دي معتدین ډیر زیات ظلم کوونکي دي په بندګانو باندې اسیمین او ډیر ګناهګار دي. الله هم دې بچ کړي. دا ټول دي حدیث صفاتو ته خیال کوي الله هم دې بچ کړي. عتل بدماشه دي یو معنا. دویم نمبر عتل الله رب العزت فرمای امام رازی ترجمه کوي واسع البدن کلو خېټې والا دي ارس ورچې د ظالم زوی حلال حرام نه ګوري بس چې لږ ځای پکې پاتې هغې ته هم څه ورولي. عتل بعد ذلک دا څه شی دی متکبر دی پس د دې نه بیا څه شی دی زنیمن څه شی دی معروف الشر دی په شر کې مشهور دی. ان کان دا زکا لاجل د دی وجه د دې دومره غرور او تکبر او داروانی یو سبل سولې کوي ان کان دا لاجل ان کان د دی وجه زامالین چې دا خاوند د مال دی و بنین او د بچیانو دی خو الله دومره مضمون صفات ذکر کړ چې تر قیامت پورې به دا صفات مضمون د ذکر کیږي. الله هم دې بچ کړي. د دې وجې په مال او په دولت دې سړی نه باوره کېږي خپل کمال ته دې وګوري چې ما کې څومره کمال دی چې ما به د قبر د عذاب خدای بچ کړي. ما کې څومره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په د دې امت د ټولو نه لویه فتنه چې ده د هر امت لپاره یو فتنه ده د دې امت لویه فتنه چې مال دی څه شی دی مال دی. وایي د هر امت لپاره یو خصوصي اخلاق وي هر امت لپاره څه وي خصوصي اخلاق وي او زما د امت خصوصي اخلاق چې دی حیا ده څه شی دی حیا ده. نو بس بل ځای کې بیا فرمایي اضافاتک الحیاء ففعل ما شئت چې کله د حیا لړ شي نو بیا چې څه کې کوه مطلب بیا ته ارسه کول شي بیا د پلار مخ کې سرګټ سکې شي د پلار مخ کې زنا کول شي پلار ته کنځلې کول شي استاد ته کنځلې کول شي جمعات کې چې دی غوبل کول شي د بل حرام مال چې دی دا قبضه کول شي ځکه ستا د سترګو نه حیا وتله ته بیا د فرض مون نه کې بیا زکات نه ورکې حج نه کې خلکو ته کنځلې کې د خلکو عزت تار کې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې امت خصوصي اخلاق چې حیا ده او حیا جړ دی چې دا د چا نه لړ بس ارسه بیا دی. الله هم دې د دې حالت نه بچ کړي. د دې وجې وایي ان کان دا زکه چې دا زامال خاوند د مال دی او بنینو د بچیانو دی اذا په هغه وخت کې تطلع علیه چې ولستوي شي بد باندې آیاتونه زمونږ قال وای دی اساطیر الاولین دا هستوري اولنې دي افسانې اولنې دي دا اول خلقو کیسې دي سنسمه الله رب العزت فرمایي چې زر دی داغ بولګو علی الخرطوم پس باندې په خرطوم د باندې خرطوم ورته ویل شي دا دی اتی ته چې دا مخ کې زوړن ویا دا وای د نو د دې د ډیر سپکوالي د وجې دی انسان تم خرطوم استعمال کو عام صفات هر بنده کې کراغه دا صفات نو الله وای د په دې اوربوز باندې د په دې مخ باندې په دې باندې به مهر ولګو په دې باندې به داغ ولګو الله دې مونږ بچ کی دا ډیر سپک سړی ښکاری الله دې بچ کی یو خبره
دویم نمبر دا دی چې دغه کافر سره دا معامله شوې وه دی چې دی غالبا جنګ بدر کې یو مسلمان توره دته ور ورسېدله نو نور خو ور ونه رسېده څوک وایي دانه پرې راختلې وه او څوک وایي چې دغه توره ور ورسېد نو دا پوزه یې معمولي ولګېده چې پوزه یې ولګېده نو هغه واپس مکې ته راغی ډېر علاجونه یې وکړه خو ښه نه شو د هغې د لاسه بیا مردار شو الله هم دې بچ کړي نو سنسمه علی الخرطوم الله وایي چې زر دی چې د ده په د اربوز باندې په مخ باندې به داغ ولګو الله دې موږ بچ کړي